والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في المزمزة والاستنشاق. باب د بیان د هغه روایات کې چې راغلي دي په باره د مزمزې او د استنشاق. درې سیزونه دي: مزمزه، استنشاق او استنثار. یو دریو مباحث ته به کې خیال کوئ. اول معنا د مزمزې او استنشاق او استنثار، او دویم بحث حکم د مزمزې او د استنشاق او اختلاف د فقهاو، او دریم دلایل د هر فریق. اول بحث معنا د مزمزې او استنشاق او استنثار. مزمزه د فعللتن وزن دی، فعلله رباعی مجرد. لغت کې تحریک ته وایي، تحریک خوځول. مزمزه په اصطلاح کې څه ته وایي؟ تحریک الماء فی الفم او ثم مجه. خوځول د اوبو دي په خوله کې او بیا تویول دې ته مزمزه وایي. صحیح شو. استنشاق په لغت کې ادخال ته وایي، داخلول. او په اصطلاح کې ادخال الماء فی الفم فی الانف ثم اخراجه. اوبنه نویستل په پوزه کې او بیا ته بیرته راویستل دې ته استنشاق وایي. تاسو په خبره پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ استنثار څه ته وایي؟ د نثر نه دی، نثر. الالقاء په لغت کې القاء ته وایي، غورځول. په اصطلاح کې استنثار څه ته وایي؟ نصر الماء عن الانف، اوبه غورځول د پوزې نه. د استنشاق او استنثار په منځ کې دا فرق دی چې استنشاق کې اصل ادخال د ماء دی او په استنثار کې اصل اخراج د ماء دی. د استنشاق لغوي معنا ادخال شو او د استنثار لغوي معنا اخراج. استنثار د نثر نه دی. نثر څه ته وایي؟ ای القاء من غیر ترتیبین، غورځول بغیر د ترتیب نه. شعر ته شعر وایي او نثر د شعر په مقابله کې نثر دی. نثر القاء د حروفو ته وایي، شعر القاء د حروفو ته وایي بترتیبین، او نثر القاء بغیر د ترتیب نه. دا لکه تاسو په خبره ورسېدئ که ونه رسېدئ. دیم بس حکم د مزمزې او د استنشاق. امام ابو حنیفه رحمه الله او سفیان ثوری رحمه الله دی وی مزمزه او استنشاق فرضان فی الغسل او سنتان فی الوضو، او دس کې سنت دی او غسل کې فرض دی. ندی تفریق کوي په مابین د غسل او د اودس کې. دیم مذهب د امام مالک او د امام شافعی رحمهم الله دی. هغوی وی المزمزة والاستنشاق سنتان فی الوضوء والغسل. په غسل او اودس دواړو کې سنت دي. آی تفریق قائل نه دي. دریم مذهب د اسحاق ابن راهوی دی او د عبدالله ابن المبارک دی او د ابو ثور دی. هغوی وی المزمزة والاستنشاق فرضان فی الوضوء والغسل. په غسل کم فرض دی او په اودس کم فرض دی. هغوی هم د تفریق قائل نه دي.
سلورم مذهب د امام احمد ابن حنبل دی رحمه الله. هغه وایي استنشاق دا په اودس او منځ په غسل دواړو کې فرض دی او مزمزه په دواړو کې سنت ده. هغه د غسل او د اودس تفریق نه کوي بلکې د مزمزه او د استنشاق تفریق کوي. تاسو په خبره باندې سر خلاص شي که خلاص نشي؟ پیسې تاسو کتاب ووایه دا سبق ووایه نو بیا به پکې مسله واضح شي، بیا به جوابونه وکړو. وایه بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في المزمرة والاستنشاق. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساق عن سلمة بن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توزأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر. وفي الباب عن عثمان ولقيت بن صبرة وابن عباس المقدام بن مقدك ووائل بن حجر وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس رضي الله عنه حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في من ترك المزمر والاستنشاق. فقال طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد الاستنشاق أوكل من المزمرة. قال أبو عيسى وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقالت طائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجب الإعادة على ما تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي. قتيبة مراد قتيبة ابن سعيد البغلاني دار صحاح سته ټول استاد دی، امام بخاری مستاز دی او ثقه دی. حماد ابن زید دام ثقه دی. جریر دا ثقه راوی دی د درېیمې طبقې. سلمہ ابن قیس دا صحابی دی، د روایت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا توضأت فانتصر، چې ته کله اودس کې فانتصر نو پوزه سونوا. و اذا استجمرت فاوتر، چې کله استنجا کې په کانو نو فاوتر طاق کرته استعمالوا. استجمار درې معناګانې. اذا استجمرت یو معنا دا ده اذا استنجیت بالحجارة فاوتر، چې په کانو استنجا کې نو طاق کرته کوي، یو دا معنا شو. دویمه معنا دا ده چې مړی ته عطر استعمالوي نو درې کرته ورته څو کرته بخور استعمالول، تبخیر د کفن. تاسو په پوښتنه دا امام مالک رحمه الله دا معنا کړی دا. تاسو په پوښتنه چې ته کله دغه کې تبخیر کفن ته ورکې نو تاسو کا طاق کرتے استعمال کا. نو دلته اوس طاق کرت راغله، سوچ شی راغله طاق اذا استجمرتا. اور نو دا ایتار شوافی ضروری گنی مخکې تیر شوي کنه. نو موږ هغه دلیل پیش کړو حدیث چې من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. چا چې ایتار وکړو خو وکړو، چا چې ایتار ونه کړو نو څه ګناه پې نشته. نو ایتار مستحب دی خو دغه نه دی، فرض نه دی. تاسو په خبره پوه شئ که به پوه نشئ. دلته به په تاسو اعتراض وارد شي چې باب خو راغلی باب ما جاء فی المزمزه، باب کې مزمزه او استنشاق شته او حدیث کې خو استنشاق به ومنو، اگر چې استنشاق هم پکې نشته، استنصار دی پکې. خو زه استنصار سره استنشاق لازم دی، ځکه استنصار کې القا ده او استنشاق کې ادخال دی
او القا بعد الادخال راځي استنصار سره استنشاق لازم دی نه دا پکې راغله مزمزه خو پکې نشته که تاسو خبره پوه شئ که پې پوه نشئ تاسو به جواب وکئ چې امام ترمیزی و په الباب کې کوم احادیث ذکر کوي هغو کې د مزمزې ذکر شته بس دومره مناسبت کافي دی هلکه پې پوه شئ که پې پوه نشئ وفي الباب عن عثمان ولقيط ابن سبيرة وابن عباس والمقدام ابن معدي كرب وائل بن حجر وابي هريره دا عثمان رضی الله عنه دا روایت بخاری و مسلم دواړو کې ده او د لقيط ابن سبيرة روایت دا مسند احمد کې ده او د ابن عباس دا روایت دا په ټولو سننو کې شته سنن اربعو کې د مقدام ابن معدي کرب روایت ابو داود کې ده او د وائل ابن حجر روایت طبرانی ذکر کړی ده معجم کبیر کې او د ابو هريره روایت ابو بخاری او مسلم دواړو کې ده اخرجه الشيخان الک په پوي شي کې په پوي نش قال ابو عيسى امام ترمذي و حدیث د سلمہ ابن قیس حدیث حسن صحیح حدیث ده حسن وقت له وڅ اختلاف ذکر کوي وقت له اهل العلم اهل علم اختلاف کړي ده پیمن د هغه چا بارکه ترکل مزمزه والاستنشاق چې مزمزه او استنشاق سوک پریګ دي فقالت طائفتن یو ډلې ویلې دي من هم د اهل علمنا اذا ترکهما په الوضوء چې کله دواړه په دس کې پریګ دي او حتی صلی منذ کی اعاد منذ به دوباره کینو فرض دي ورعو ذلك في الوضوء والجنابه سوا ادا په دس او د غسل د جنابت کې برابر غني وبه يقول ابن ابي ليلى او په دې باندې ابن ابي ليلى او عبد الله ابن مبارک او احمد او اسحاق قول کړي احمد تدا یو قول منسوب دی یو روایت مفتابه قول د امام احمد دانه دی ګورئ صرف په جنابت کې دی په وضو کې نه دی وقال احمد او امام احمد ویلی دی الاستنشاق اوکد من المزمزه استنشاق موکد دی د چانه د مزمزه نه مزمزه کې به گزاره وشي په استنشاق کې قال ابو عيسى امام ترمذي و اعلان تر دې پورې وقال طائفه من اهل العلم يعيد في الجنابه ولا يعيد في الوضوء اعاده چې پرېږدي دي مزمزه او استنشاق نه اعاده په جنابت کې کوي غسل به بیا کوي او اعاده په وضو کې نه کوي او هو قول سفيان الثوري دی او بعض اهل الكوفه او د بعض اهل الكوفه بعض اهل الكوفه نه احناف مراد دي تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې امام ترمذی د احناف سره دومره دشمنی وا چې نوم قدرم د ابو حنیفه ناخلی چې هو قول سفیان الثوری و ابي حنیفه بعض اهل کوفه وای تاسو به جواب وکړئ چې نه د امام ترمذی رحمه الله دشمنی د احناف سره نه وا بلکې امام ترمذی په سو واسطو د امام ابو حنیفه شاګرد دی خو د امام ترمذی رحمه الله د روایات او د خبرو بنا په زیات احتیاط نو دا کم خلق چې ذکر کوي د دوی د مذهب خبر امام ترمذی ته په سند متصل سره را رسیدلی او د امام ابو حنیفه اجتهادي خبرې دا سند متصل سره نه دی را رسیدلی نو قال بعض اهل الكوفه وای نو مې نه اخلي ځکه سند احتیاط کوي سند متصل سره نه دی را رسیدلی وقالت طائفه یوې ډلې ویلې دي لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابه اعاده بن په دس کې کوي نو په جنابت کې لانهما سنت من النبي صلی الله علیه وسلم فلا تجب الاعاده نه د واجب علی من ترکهما في الوضوء ولا في الجنابه دا قول د امام مالک او د شافعی هغه د سنتیت قائل دي هغه څه قائل دي سنتیت چې دواړه سدي سنت هغه وای سنت زکه دي چې دا په خبره واحد سره ثابت دي او خبره واحد سره فرضیت او وجوب نه ثابت دي صحیح شو او عبد الله ابن مبارک او ابو ثور او اسحاق ابن راهوی ورته فرض کوي چې په دې کې امر راغلی دی سره راغلی دی فانتصر او مزمزه بارک محدثو کې امر راغلی دی او امر چې خالد قرائن نه هغه دلالت په وجوب کوي وجوب دی تاسو خبره پوه شئ او احناف
او امام احمد وای فرق په استنشاق او په مزمزه کې شته. استنشاق په دواړو کې فرض دی. ولې؟ ځکه استنشاق د پوزې کېږي او پوزه کې ګندونه ډېر دي او خوله خو صفا ده، ځکه استنشاق او کد دی یعنی واجب دی او مزمزه نه ده واجبه. نو مونږ جواب کو امام احمد ته لکه څنګه چې هغه وایي د پوزه کې ګندونه هم ډېر دي او حدیث کې راځي فإن الشیطان یبیت فی خیشومه، شیطان په دې پوزه کې وده کېږي. پې پوه شئ، شیطان د خوب محل دی او د ګناه ځای دی. نو جواب کو مونږ چې خوله هم ګنده ده په ګناهونو باندې، په خولې مونږ لږ ګناهونه کوو، تا خو د خولې وینځل هم فرض شو او د پوزې هم فرض شو. په دواړو کې حال دا دی چې ته داسې نه وایې. مونږ تفریق کوو د څه د استنشاق، مونږ فرق د غسل او د دغه کوو، د اودس کوو. په اودس کې دواړه سنت دي او په غسل کې دواړه فرض دي. دا ولې؟ دا فرق ولې کوو؟ فرق ځکه کوو چې غسل باره کې د مبالغې ذکر قرآن کې راغلی دی. الله تعالی وایي فطهروا، فطهروا، ځانونه ښه صفا کوئ. ځانونه څه کوئ؟ ښه صفا. او ښه صفایي کله راځي؟ مزمز. دا ښه صفایي به یا په کم کې کوي یا به په کیب کې کوي. کم کې خو یې نشي کولی. کم کې دا چې هر اندام د 3 ځلو نه زیات وینځي، ځکه حدیث کې د دې نه منع راغلی ده چې چا زیادت وکړ نو د ګناه وکړه. فقط تعدى وظلم، تجاوز یې وکړ او ظلم یې وکړ، حدیث کې راغلی دي. نو ثابته شوه دا خبره چې څه به کې کیب کې به مبالغه کې. او په کیب کې مبالغه دا ده چې هغه څه پکې فرض کې چې کوم په اودس کې نه دي فرض، چې هغه څه دي مزمزه او استنشاق ده. تاسو په خبرو باندې پوهېږئ کله که نه پوهېږئ؟ پوه شئ. دویم دا دی دا خوله کله پټوي او دا پوزه او کله ښکاروي. دې له اوس مونږ د ظاهر حکم ورکو که د باطن حکم ورکو. نو مونږ دو حالاتو له کتلی دي، یو اودس له او یو جنابت له. جنابت دا قلیل الوقوع دی، ځکه جنابت خور وختي په سړي نه راځي، او وضو دا کثیر الوقوع دی. نو په قلیل الوقوع کې مونږ ورته د پوزې او خولې له دغه حکم ورکړه د ظاهر، او په کثیر الوقوع کې هم د باطن حکم ورکړه. نو د باطن وینځل ضروري نه دي او د ظاهر وینځل غسل کې ضروري دي. هلکه تاسو په خبره باندې پوه شئ. او نور روایات دلیلونه زمونږ احادیث مبارکه هم شته دی چې د هغې نه دا معلومیږي چې په اودس کې سنت دي او په غسل کې د تطهیر د مبالغې توقع دا ده او مطلب دغه دا ده چې فرض دي شي پکې. وایه ورپسې باب المزمزة والاستنشاق من كف واحد. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا خالد بن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم مزمز صلى الله عليه وسلم من كف واحد فعل ذلك 3. وفي الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه حديث حسن غريب، وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد من هذا الحديث عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مزمز واستنشق من كف واحد، وإنما ذكروا خالد بن عبد الله، وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث. وقال بعض أهل العلم المزمزة والاستنشاق من كف واحد يجزئه، وقال بعضهم يفرقهما أحب إلينا. وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز، وإن فرقهما فهو أحب إلينا. دی باب کې اوس کیفیت د مزمزې او د استنشاق ذکر کوي. مناسبت د مخکې باب سره دا دی چې مخکې باب کې حکم د مزمزې او د استنشاق بیان شه، اوس کیفیت بیانېږي چې مزمزه او استنشاق به څنګه کې. باب المزمزه باب د په بیان د مزمزې او استنشاق کې من کف واحد د یو لاس نه، د یو ورغوي نه، د یو موټي نه. کیفیت د مزمزې او د استنشاق څنګه دی؟ دیکھئے عالمانو مختلفې طریقې ذکر کړي دي، خو یو 5 پکې مشهورې او راجحې دي. 5 طریقو سره به مزمزه او استنشاق راغلی ده.
یوه طریقه دا ده چې مزمزه او استنشاق دواړه کې بغرفة واحدة مع الوصل، بغرفة مع الوصل. وصل دی ته وایي چې دواړه یو ځای وکړي، یو لاس راډک کړي، دې ته تې واچوې، درې کرته تې دې ته واچوې، درې کرته پې خوله وینځي او درې کرته پې بیا پوزه وینځي. یا لکه وصل دی ته وایي چې یو ځل یې خولې له ور واچوې بیا یې پوزې ته، بیا یې خولې له ور واچوې بیا پوزې ته، بیا یې خولې له ور واچوې بیا پوزې ته، اوبه یې وي لږې لږې تې ور اچوي. اول طریقه دا ده بغرفة واحدة مع الوصل، په یوې غرفې سره د وصل نه. دویمه دا دویمه طریقه بغرفة واحدة مع الفصل، یو ځل لاس راډک کړي، درې ځله تې خوله وینځي او بیا تې درې ځله پوزه وینځي، دا فصل شي. وصل او فصل مو پېژنده، دا دوه طریقې شي. دویمه طریقه په دوه غرفو سره را وکړي سره د فصل نه، یو ځل لاس راډک کړي، درې ځله تې مزمزه وکړي، بیا لاس راډک کړي، درې ځله تې استنشاق وکړي. غرفتین مع الفصل. څلورمه طریقه په درې غرفو یو کې مع الوصل، په درې غرفو یو کې یو ځل لاس راډک کړي، لږې تې خولې ته واچوه، خوله وینځي، دا نورې پوزې ته ور واچوه، بیا بل لاس راډک کړي، لږې خولې ته لږې پوزې ته، بیا بل لاس راډک کړي، لږې خولې ته لږ پوزې ته. نو په درې غرفو شي خو وصل پکې وشي. څو طریقې شي؟ څلور. پنځمه طریقه دا ده په شپږو غرفو یو کې سره د فصل نه، سره د څه نه؟ فصل نه. درې غرفې راډکې کې خوله پې وینځي، درې کرته لکه تاسو او منګه چې بیا درې کرته پوزه وینځي. دې پنځمې باندې د احنافو قول دی. دا ټولې جایزې دي، ټولې طریقې، هر یوه طریقه یو امام خوښه کړې ده. زمونږ د احنافو دا خوښه ده چې خولې ته تې بوی کړه بیا پوزې ته اچوه، یا دې پوزې ته ور واچوه بیا یې خولې له ور اچوه، دا څومره ګند جوړېږي. او دا زمونږ طریقه ډېره صفا طریقه ده، تاسو یقین وکئ، تاسې پې پوه شئ، ډېره صفایي ده پکې. نو ګورئ مونږ وایو چې دوی چې کوم رواج ذکر کوي چې د یو کپ نه شوي دي، د هغې له مونږ جواب کړو چې دا بیانا للجواز شوي دي. څنګه شوي دي؟ جایز یې مونږ هم ګڼو خو غوره یې نه ګڼو. دا اختلاف خو په افضلیت کې دی، په جواز او عدم جواز کې خو نه دی که نه. مونږ ټولې جایز یې ګڼو خو دې ته غوره وایو، او هغوی هم ټولې جایز یې ګڼي خو دې ته غوره وایي. باب د په بیان د مزمزې او استنشاق کې د یو کف نه. عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي مزمز واستنشق من كف واحد. مزمزه او استنشاق یو کده یو کف نه. فعل ذلك ثلاثا، دا کار درې کرته او فعل ذلك ثلاثا دام کې دې چې درې لاسونه راډک کړه، پوزې ته خولې ته به تیم واچول، پوزې ته، نو په ثلاثه غرفات وبشي اسماعیل وصل. او دام کېږي چې په یو غرفې باندې ثلاثه درې کرته وکړه، لکه دوه پکې شو. وفي الباب عن عبد الله بن عباس، په دې باب کې د عبد الله بن عباس روایت او د ابو داود ابن ماجه ذکر کړی د عبد الله بن عباس روایت. قال ابو عيسى حديث عبد الله بن زيد حديث غریب دی، حسن غریب دی. وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد، دا حدیث عمرو ابن يحيى نه. دا وی مالک ابن عيينة او ډیرو کسانو د عمرو ابن يحيى نه روایت کړی دی، لکه خالد سے د عمرو ابن يحيى نه روایت کړی. دا د خالد متابعات شو، خالد متابع شو او عمرو ابن يحيى متابع علیه. ولم يذكروا هذا الحرف، دا حرف نه ذکر کړي. چانه نبی مزمز واستنشق من كف واحد، من كف واحد نه ذکر کړي. وانما ذکروا خالد ابن عبد الله، دا خالد ابن عبد الله ذکر کړي. او خالد عبد الله ثقه ده کنه، ثقه پکې د ثقه نه مخالفت کړي، زیادت د ثقه مقبول دی، لہذا د خالد ابن زید من كف واحد دا زیادت مقبول دی. وخالد ثقه حافظ دی عند اهل الحديث. وقال بعض اهل العلم چې مزمزه او استنشاق من كف واحد يجزئ کافی کیږي. وقال بعضهم يفرق، وقال بعض عالمان تفريقهما احب الينا، جدا کول موږ ته محبوب دي چې دی له بیل واچ او دی له بیل واچ. وقال الشافعي ان جمعهما في كف واحد فهو جائز، که جمع کی په یو کپ کې دی یو کپ نه لا خلم وینځي او پوزه وینځي درې کرته، دا جائز ده. خو ان فرقهما فهو، که تفریق کې نه دا موږ ته
دې خبرو کې اشاره ده خبره ته چې دا اختلاف شته، خو اختلاف د جواز او د عدم جواز نه دی، بلکې دا اختلاف د اولا او د غیر اولا د ټولي طریقې جایز دي. بس دي.